اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة اسراء شروع ده. رب کریم فرمائی ومن او هرغا چالرا یهد اللہ چه ہدایت اکڑی اللہ تبارک و تعالی فهو پس دغ انسان چه ده المهتدی پس هم ده هدایت مندون که ده. ومن او هرغا چالرا یدلل چه گمراه که اللہ تبارک و تعالی فلن تجدا پس هرگز بمندن کړي لهم دې گمراه انسان لرا اولیاء دوستان من دونه ای من دون الله سوا د الله نه. رب کریم فرمای ونحشرهم ای نجمعهم راجم بکو دی لرا مونږ یعنی راجندی بکو بیا به راجم کو یوم القیامت پورز د قیامت علی وجوههم من نسکور پراتا په مخونو خپلو باندې عمین په هالکون د دې کې به ړانده وي یعنی سبا ګوري نه وبکما او ګونګیان به وي خبرې به نشي کولی وصم او کاڼه به وي یعنی سبا اوري نه. رب کریم فرمای مأواهم زید دی چې دی گمراهانو جهنم جهنم دی کلما هر کله خبت چې سوړ شي یعنی مړ شي دغه اوره زدناهم زیاد کو مونږ دی لره سعیرا بلیدل داغه لمبی د اوره دا ورته بیا نورم زیاد کو کله چې سوړ شي مړ شي. رب کریم فرمای ذالک دا عذاب جزاهم جزا د دې د بانهم په سبب د دې کفرو چې دې کفر کړو بیا آیاتنا پایتونو زمونږ باندې وقالو ویل بدی اذا كنا یا په وخت کې كنا چې شو مونږ عظاما اډوکی ورفاتن من ترابن پلاند خاورا اینا لمبعوثون یا بیا مون راپورته کړی شوي یو خلقا جدیدا په خلق جدید سره نوی پیدایش بیا به راپورته کیږو مونږ نو د بعث بعد الموت نه به انکار کولو چې مرګ نه بعد بیا ژوندي کیدل نشته قیامت نه به انکار کولو. جواب کې رب کریم چې هغه څوک د بعث بعد الموت نه انکار کوي هغې دپاره جواب اولم یروا یا دې نه ګوري بلکې ښه ګوري معنی دا ده ان الله یقینا الله تبارک و تعالی الذي غزات خلق السماوات چې د پیدا کړی اسمانونو لره والارض د ځمکو لره هم دغه ذات قادر دی په دې باندې علی ان یخلق دا چې دی پیدا کړي مثلهم په مثل د دې یعنی ثانیې بیا پیدا کی دویم ځل لکه څنګه چې اول ځل پیدا کړي وجعل ګرځولې بری تعالی لهم دی لره اجلا معنا نیټه د عذاب وقتن وقت نیټه د عذاب داسې عذاب لري به چې نشته د شک فيه په دې کې فابا پس انکار وکړو الظالمون ظالمانو یعنی غاړی کې نه خدا دي ظالمانو الا مگر غاړی کې خدا کفورا ناشکرې ته ډېر ناشکره خلق دي. قلت ورته ووایم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو انتم کچرې وې تاسو تملکونه مالکان وی تاسو قدرت لرلی تاسو خزائن رحمت ربی په خزانو د رحمت د رب زما باندې یعنی کچره تاسو کنټرول په دې باندې په دې رزق باندې رحمت نه مراد رزق د رب زما باندې په دې خزانو باندې تاسو واک وی اذن په دغه وخت کې لا امسکتم خامخا به بند ساتلیو تاسو لاسونه یعنی لبخلتم خامخا به تاسو لا امسکتم ای لبخلتم خامخا به تاسو بخل کړی وی تاسو خدا دومره بخیلان یې د یری د فقر نه خپل لوریانې وژنیا لا امسکتم نو خامخا به بند ساتل یعنی لبخلتم خامخا به بخل کولو تاسو خشیت الانفاق یری د فقرنا خشیت الفقر د یری د فقرنا. رب کریم فرمای وکان الانسان د انسان قطورا من بخیلا بخیل د انسان الله وی یا ممسکن عن الانفاق بندون کې د لاسونو خپل لره د انفاق نه بخیل دی بخیل. ولقد خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته 9 آیاتنا 9 معجزې یذ بیضا لاس به جیب تخکته کو او لاس به سپینو پړقېدو امساوا دارنګې طوفان راغې په دې باندې دارنګې ملخان او په دعا د موسی علیہ السلام باندې دا عذاب تینه لری کړی شو دارنګې د سپګو عذاب راغې هم دغه سیدام تینه لری کړی شو
بوله معجزه دا وه چې چندخان ورباندې را نازل شو، دارنګې وینه قحطیانې، دارنګې نقصان د میوو. په دعا د موسی علیه السلام به واپس رفع شو دینه دا عذاب. نو ولقد او خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته 9 آیات 9 معجزې بینات معنا واضحات واضحه. فاسأل بني اسرائیل پس تپوسو که د بني اسرائیلونه اذ جاءهم کله چې راغی دی لره موسی علیه السلام. فقال پس ویل له دی موسی علیه السلام ته فرعون کله چې دی ته موسی علیه السلام راغی نو ویل دی موسی علیه السلام ته فرعون انی یقینا زه چې یم لاظنک خامخا ګمان کوم تا باندې یا موسی علیه السلام مسحورا معنا د سحر کړی شوی، یعنی مغلوب العقل، مغلوب شوی د عقل ستا بالسحر په سحر باندې. دا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته که دا کافران د زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم کافرانو تا ته مسحور وایه نو غم مکوه. دی موسی علیه السلام بني اسرائیل موسی علیه السلام ته دا ویلیو یا موسی علیه السلام مسحورا سحر کړی شوی، یعنی مغلوب العقل بالسحر. قال نو ویل موسی علیه السلام لقد خامخا په تحقیق سره علمت پوهېتو ای فرعون ما انزله چې نه دی نازل کړی هؤلاء سشه دا معجزات دا 9 معجزات الا مگر نازل کړي دغه معجزات رب السماوات چې رب د اسمانونو دی والارض د ځمکې بصائر معنا په حال کون د معجزاتو کې چې واضح دي، بصائر دي، علامات دي په نبوت زمان او بیا دې مونه منله بیا یې مونه منله. نو ویل ورته موسی علیه السلام و انی یقینا زه چې یم لاظنک ګمان کوم، یعنی یقین کومه پتا باندې یا فرعون یا فرعون مثبور معنا مثبورا ابن عباس معنا کوي ملعونا ملعون لعنت کړی شوی، یا مثبورا وثبور الهلاك هالکا هلاکی دن کې هلاک شوی. زتا باندې ګمان کوما هالکن چې هلاکی دن کې به هلاکیږي وکنه. فارادا پس اراده وکړه دی فرعون د دې خبرې یستفزهم منا اخو زی دی لره، یعنی ان یخرجهم چې اوباسی دی لره دی بني اسرائیل لره او دی موسی علیه السلام لره من الارض د ځمکې نه د اردن او د فلسطین یا د مصر یا د شام نه. واغرقناه غرق کړه مونږ دی فرعون لره. رب کریم فرمایي ومن هغه چا لره معه چې د سره جميعا په غونډه باندې ټول غرق شو. نو کله چې دی غرق شو وقلنا ویل مونږه رب کریم فرمای من بعده رست د غرقیدو د دینا رست د هلاکیدو د فرعون نه لبني اسرائیل لپاره د بني اسرائیل اسکنو اوسیږي الارض پزمکه کې پزمکه د اردن یا د فلسطین یا د مصر یا شام کې. فاذا جاء پس کله چې راشي تاسو لره وعد الاخرته وعده د اخرت یعنی یوم القیامه ورځ د قیامت جئنا بكم راتلب وکړو تاسو لره من قبورکم دا مقدرات د قبرونو تاسو نه راتلب وکړو تاسو لفیفن معنا ګډ وډ جميعا په غونډه باندې لفیفن ګډ وډ جميعا په غونډه باندې اله موقف القیامت موقف د قیامت ته. یعنی معنا دا دی بوزي د قبرونو نه په وخت د حشر کې لکه د ملخانو په شانتي داسې منتشر بوي ګډ وډ بوي یو بل به نه پیژني. نو جئنا بكم راتلبو بكم تاسو لره من قبورکم د قبرونو تاسو نه لفیفا من ګډ وډ منتشر. رب کریم فرمای وبالحق او په حق سره انزلناه نازل کړي موږ دی قران کریم لره وبالحق او په حق سره نازل شوی دی دا قران کریم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سمانا ابتدای هم په حق دا او انتهای هم په حق دا. وما ارسلناک ندینا را لګل تعالی رم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مگر مبشرنا زیر ورکونکې بالجنه سوک چې اطاعت کیستا ونذيرا او ير ورکونکې بالنار د جهنم يرا سوک چې نافرمانی کیا. وقرانا منا انزلناه قرانا نازل کړی دا قران کریم یعنی فرقناه منا جدا ولګلو دلرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په امر او په نهی کې په بیان د حلال او حرامو کې لتقرأه چې د پاره چې ولولې هودي قران کریم لرا على الناس په خلق باندې على مکسن په درنګ په مهلت سره یعنی ترتیل سره چې پوي شي. ونزلناه
او نجمن نجمن را لګلې مونږ دی قران کریم لرا لګ لګا 23 کالو کې تنزیلا پنازل ولو سلام قلت ورته وای پیغمبر علی السلام امنو ایمان پر وړیا به په دې قران کریم یا محمد صلی الله علیه وسلم باندې او لا تؤمنو یا ایمان مروړیا یو خبره ده دا دباو ده دباو یره د دې لپاره ان الذين يقينوا كسن اوتل العلم چې ورکړې شوی د علم من قبله چې وړاندې د دینو لکه سلمان فارسی سے بیا علم په تورات باندې یا عبد الله ابن سلام سیبا یا ان الذين اوتوا العلم حسن سیبویا الذين اوتوا العلم امه محمد صلی الله علیه وسلم امت پیغمبر علیه السلام ته کوم چې عالمان دی هغه اذا یتلا کله چې لوستل کیږي علیهم پدی باندې دا قران کریم يخرون پریوزی دی للاذقان من على الاذقان پزنو باندې ابن عباس سے وی علی الوجوه په مخونو باندې پریوزی سجدن په حال کون د دې کې سجده کون کی وی ويقولون ويدي سبحان ربنا پاکی دا رب زمون لرا انه كان ان مخفف بالمثقل کا انه كان يقينا شان دا كان دا وعد ربنا وعد رب زمون لمفعول منا کائنا کیدن کے واقع کیدن کے کائنا کیدن کے یا واقعا واقع کیدن کے رب کریم فرمای دا علم ولا چلی ويخرون او دی پریوزی للاذقان منا على الوجوه پمخونو خپل باندې يبكون پهالکون د دې کې چې جاړي په سجدو کې جاړي ويزيدهم او زیاتې دی لره دا قران کریم خشوعا د جهته د خشوعنا نورم هم عاجز شي نو هغه چې دسه کوي هغه جاړي یا هغه علما چې جاړي یا هغه اهل کتاب او عالمان چې جاړي د قران پاوریدلو سره او سجدي لګیا اے مؤمنانو تاسو هم سجده او لګوي نو سجده لازم شو سجده د تلاوت قلت ورتوه پیغمبر علیہ السلام ادعو الله دعا غړې د الله نه او د الرحمن یا دعا غړې د رحمان ذات نه ادعو الله دعا غړې او بلې الله لره یا د الرحمن یا او بلې د رحمان ذات لره دایت کله نازل شو ابن عباس سے وی یو شپه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مکه کې سجده ولګوله او رسول الله مبارک جړله او په سجده کې ویل یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان ابو جهل ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ د خپل خدایانو نه منع کوي بوتانو نه خپل دو خدایان بلې دو خدایانو نه دعا غواړي چې یو رحمان دی یو الله دی نو آیت نازل شو دا دو نمونه دی یو د پاره قلت ورته وایا ادعو الله بلې دعا غواړي الله دا الله نه او ادعو یا دعا غواړي یا بل الرحمن رحمان ذاتنا دا یو ذات دی نمونه او صفات دي دا دوانه ايم ما تدو هر یو د دې نه چې تاسو بلیا دعا غواړي د دې دونه ايم ما هر یو د دې دونه تدعو چې بلې دعا غواړي فله پس دی الله لرا اسماء نمونه دی الحسنى خسته بلیا یعنی صفات علیا دی او چې صفات دی الله تبارک وتعالى لرا ولا تجهر ډیر جهر مکوا بصلاتک په منځ خپل باندې دا په وخت کې د آیت نازل شو مشرکانو د مکه معظمه کې یاد راغی چې مشرکانو ورته تکلیف رسولو صحابه ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کنزلی به کول الیاذ بالله قران ته آیت نازل شو ولا تجهر ډیر جهر مکوا بصلاتک په منځ خپل باندې کافر به درته تکلیف ورسیم ولا تخافت یعنی ډیر ټیټواله هم مکوا ډیر ټیټواله هم مکوا به په دې قرات د قران باندې بیا صحابه کرام ناوري وابتغي لټوا بین ذالک پمنز د ډیر اوچتوالی او ټیټوالی کې سبیلا لار درمیانه وسطن درمیانه لار خیر الامور اوسطها غره د کارونه چې هغه درمیانه وي وقل وایا الحمد لله ټول ثنا او صفت چې ده هغه چې لایق د بری تعالی د شان سره دی الحمد ټول ثنا او صفت چې ده هغه چې لایق د شان د الله تبارک وتعالى سره دی لله خاص الله لري الذي دا الله غزاد دی لم يتخذ چې ندني ولا ولدن ولد لره رد په يهوديانو مشرکانو باندې شو
ولم يكن له نشته دی الله تبارک وتعالى اخر هم په توحید دی ولم يكن له نشته دی الله تبارک وتعالى لرا شریک سوک فی الملک په بادشاہی کی ولم يكن له نشته دی الله تبارک وتعالى لرا ولی معین مددگار من الذل من اجل الذل د وجد کمزورینا چې دی بچاته محتاج وي او ضرورت بلې نه چاته محتاج نه دی وکبره لوی بیانوا دغه ذات د الله تکبیرا په لوی بیانولو سره